احسان نشو مطلب دا چې د خلکو کې ټیلنټ ډیر زیات دی د خلکو کې صلاحیت ډیر زیات دی د خلکو له خدای ذهن ډیر زیات ورکړی دی خو صرف یو داسې کس ورته پکار دی چې لاره ورته وښایي چې لکه دا لار د په دې لاړ چې دا خپل منزل ته به ته ورسېږي تعلیم سره مینه شروع کړئ تعلیم شروع کړئ ډېر سخت در باندې خفه کېږم چې زه دا ګورم چې زما پښتون روډ دی او ناست دی کچېري کې ناست دی یو تحصیلدار بار نه راغلی دی یو ایم پي زه خپله بار نه راغلی یم او ما کینول ټوله ورځ نه میلاوېږم ورسره غریب ډېر تکلیف کې راشي ناست مازدیګر واپس لاړ شي سبا بیا راشي یو وړوکه غوندې کیس یې څه مسله یې زه اوچت کم جیل ته ولم چې ځه جیل ته صرف وجه څه ده ما تعلیم کړی دی ما له خدای زور را کړی دی قلم کې زور دی یاد ساتئ قلم ورځو بل څه نشته بله خبره ستاسو علاقې دا چې سړک کوم حالات دي نو دا چې ما وکتل نو ډېر ته ډېر زیات خفه شوم یو خبره زه همیشه کوم ما اوس دې نه مخکې دا خبره وکړه تاسو وایي چې بیا خبرې کوي خو چې دا خبرې زه کومې کوم زما ډېرې سپینې خبرې تاسو کېدای شي څه کسان خفه هم شي چې دا موږ ته خبرې واورولې زموږ ځای ته راغلي وو خو زما ډېرې سپینې خبرې ګورئ زما مور یو متل کوي وایي تالي یا پړک چې دی په یو لاس نه خیږي حکومت طرف نه زه ډېر زور وکړم خو تاسو ما سره تعاون نه کوئ زه هېڅ نشم کولی تاسو ډېر زور وکړئ زه تعاون نه کوم بیا هم څه نشي کېدی تاسو راشئ زه به تاسو ته کاغذونه وښیم د سینټرل کورم کې کاغذونو کې دا لکه موږ لندن جوړ کړی دی روډونه موډونه هر څه جوړ دي خو چې کله ووټ ورکوئ نو لږ مازغه ویښ ساتئ چې موږ دا کوم کس له ووټ ورکوو دی چې دا پیسې اخلي دی موږ ته روډونه جوړوي که نه جوړوي هسپتال جوړوي که نه جوړوي که هغه په 500 روپو تاسو ووټ ورکوئ که نه نو ټول عمر به جاړئ زه به درله کار نه کوم وروره خبره ده ښه ساده ده دا ووټ خدای پاک تاسو اختیار راکړی دا به خدای ته ګوره چې خدای پاک چا له څومره اختیار وکړی د هغې جواب به ترې اخلي خدای پاک دا الله تعالی ناانصافي نه کوي نن زه دلته ولاړ خبرې کوم ما نه به خدای تپوس کوي چې ته اډیشنل پی ای وې تللی وې علاقې کې د خبرې کړې وې هغې په بدل کې د څه کار کړی دی که نه اوس راشه مله جواب راکړه انسان نه یېرېږي خدای نه خو نه یېرېږي خدای خو دلته دوه فرشتې ګنولي دي ښه هم لیکي بد هم لیکي موږ به انکار کوو زموږ دا یو ګوته یو خلاص سترګه هر څه به خبرې کوي قیامت پر ورځ خدای ته وایي چې الله دا کار کړو دا که تاسو خپل علاقې مستقبل غواړئ نو خدای ته وګورئ چې ځان بدل کړئ بدلېدل څه دي ډېر اسان دي چې چا له ووټ ورکوئ هغه نه تپوس کوئ کوم افسر سیټ باندې ناست دی هغه نه تپوس کوئ زه ناست یم حکومت ماله تنخوا راکوي دا په تاسو احسان نه چې دلته رالم دا خدای ستاسو قدر وکړي تاسو ماله دومره عزت راکړو نن زما سالګره هم ده او دا زه ډېر خوشحاله هم یم چې لکه خدای پاک دومره ښکلې علاقې زما خپلو خلقو ورته راوړی خو دا زما احسان نه دا زما فرض دی زه چې تنخوا اخلم حکومت ماته وایي تنخوا اخلي دې علاقې له به کار کوې دې علاقې کې به وزټ کوې ګرځې به دا اوس موږ بدماشي ده اختیار ده موږ بدماشي کوو تاسو سره چې خپل دفتر کې ناست نه راوځي تاسو ته پکار دي چې راځئ تاسو ما ته بیا وایي چې سر ته به موږ سره ځې تاسو پی ایس ایف ته بیا وایي چې سر ته به موږ سره ځې تاسو ای پی ای ته وایي تحصیلدار ته وایي مقرران ته وایي ته موږ سره ځې نو هلته به حالت څنګه ښه کېږي تاسو موږ مجبوره کوئ دې پاره چې موږ راځو د عبدالخالق دی شاهد دی دا هلکان ستاسو مشران دي کوم چې موږ ته ځي دی بیا ریکویسټ کوو زه بیزي وم آخر دی بیا زه دومره تنګ کړم چې نن زما سالګره کور کې پروګرام و ما مفتاح الله ته ما یار ور به ځکه شو چې اوس ما ته ځان بد ښکاري چې دی بیا وایي زه ورته انکار کوم چې دلته مصروف هلکه زموږ ډېر مصروف ټایم د ای ډي پي جوړولي بیا وي خو ما نه دا یو وزټ به ځکه وکړو چې دا خلک به دا وایي چې یار دا وګوره دا نور افسران په شان دی خالي خبرې کوي کار نشي کولی ځکه زه رالم تاسو له مطلب مې څه دی چې کوم کس نه ووټ ورکړی هغه نه تپوس کوي چې وروره تا خو موږ نه ووټ اخیسته او وعدې دې ډېرې کړې وي نو داس موږ ته دا حالات وګوره دا علاقه ده زما نن سبا لږ ګردو کې مسله ده زه چې دا ستاسو روډ باندې ګاډی روانه وم دا ما سره کوم کسان ګاډي کې ناست وو ما یار ظالمانو زما خو ګردو کې درد کو بیا نو ګولۍ مې واخیسته اوس دا چې ستاسو کوم مریض دلته تاسو بوځئ سدې پورې نه هو تاسو سدې ته ډایرکټ جنت ته رسوئ سدې ته خو تلو نه مخکې به تاسو مړ کړئ جنت ته هم رسوئ دومره ظلم خدای به تاسو نه تپوس کوي ځکه خدای به وایي چې تاله ما عقل راکړو شعور راکړو تا خپل علاقې له څه کړي تا کله اواز اوچت کړی دی حضرت علي رضی الله عنه مشهور قول دی وایي د کفر نظام چلېدی شي د ظلم نشي چلېدی د تاسو ظلم نظام کې ناست یې دا تاسو باندې ظلم موږ کوو که نه تاسو کله اواز اوچت کړی دی خدای له به جواب ورکوي دا تاسو ښه صفا خبره کوم زه به هم ورکوم خو خدای پاک به هر انسان نه جواب غواړي اواز اوچتول څه دي اواز اوچتول ډېر اسان کار دی که چیرو ته راځئ خپل کار پسې د سرجید زما بچی دی دا چپري کې مقرر کا دا لیوي کې برتي کا تاسو خو له علاقې خبره کړې ده موږ ته چې سر زما علاقې کې دا مسله دا علاقې زما بچی پرېږده که لیوي کې نشي خو زما علاقې کې دا کار وکړه زما علاقې کې سکول نشته زما علاقې کې بچي تعلیم نه محرومه دي زما علاقې کې اسپتال نشته روډ نشته زه لس میاشتې کې پاتې یم لا اله الا محمد رسول ډېر کم مشران به داسې دي دا کتابونه کوي ټول راته خپل کارونه ویلي دي چپري مقرر ولګو زما بچی لیوي کې برتي کا صوبیدار میجر یې کراته دین علاوه مشر تر بل څه خبره نه کړې ما افسوس خبره ده
درخواست دی تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم نن تاسو فیصله وکړئ که نه چې موږ خپله زندګي بدلو نو زه چې څه پي ایس څه کمیشنر هم تاسو نشي منع کولی تاسو زندګي خپله بدلوي موږ ګورو که نه چې زه دا وګورم چې دا خلک راشي یو ورځ بس دویمه ورځ بیا نه راځي بیا تیرې خبره زه خو هم په رچنا کې ښه مزې کې ناست یم کور سره مې جوخت دفتر کې لاړ بچو سره ښه مزدار کې یم ډوډۍ وخورم مور مې هم راغلی ده هغه راته هم دعا کوي کوز وکړم زه لیونی یم چې دلته راځم خپلې ګردو کې درد تاسو بیا بیا راځئ تاسو بیا بیا مونږ ته وایي چې دا کار راته انشاءالله نن رالم دا علاقې ټولې د اول هم راغلی یم سمندر کې پورې د اول راغلی یم جوړوم دا چې کله تاسو باندې خبرو کې زموږ ذهن کې راشي ښه علاقې کې تکلیف دی که رسته مونږ نه هېر شي خو چې کومې علاقې ته مونږ خپله راشو چې دا اوس معلوم باندې سفر ته دا اوس ماته ټول عمر یاد دی چې زما زه پي ایم کمیشنر وم خدای ژوند را کړی وو ما ته ټول عمر یاد دی چې فلانې علاقې ته تللی وم زما سالګرده هم وه خو ګردو یې راله درد کړ وجه څه وه چې روډ یې ډېر خراب دا به ماته ټول عمر یاد دی په دې زه ځکه خوشحالېږم چې مونږ راغواړئ تاسو چې مونږ راځو اوس د اې ډي پي جوړوم نو زما ذهن کې به دا خبرې زما مفتاحله ده دا ضرور وایم چې لکه هغې علاقې کې دا مسلې وي دې کې ګوره مونږ څه کوو خو بله خبره تاسو ته وکړم ما هلته هم دا خبره وکړه زمونږ مجبوریان دي اول چې زه کله اې پي یم نو به ایډیشنل پي سره روزانه جنګ و چې زه اسکیمونه راولېږم تاسو ما له کوی نه د تاسو زما لوور کورم سره ناانصافي کوي نو لوور اې پي یم خپلې جنګ کې ډېر مشهور یم شورونه سکول زمانې نه کالج کې هم ډېر جنګونه کړي دي اوس هم جنګېږم هر چا سره پښتون چې جنګ ولیکي نو پښتون خو نه شو نو هغه چې ایډیشنل پي ته به دا خبرې ما کولې هغه غریب به کله څه وې کله څه وې اوس چې زه خپله ایډیشنل سیټ باندې کېناستم نو اوس ما ته اندازه شو چې اې ډي پي داسې نه ده چې صرف ایډیشنل لاس کې اختیار دی دې کې پي ایس ایف نه تپوس کېږي ایم این ایس وي پکې سینیټر وي پکې بیا پکې زموږ نور داسې ډپارټمنټ دي هغوی پکې تپوسونه نو داسې بلکل زما کلاو لاس کې اختیار نه چې بس زه به وایم چې لکه دې علاقې نه بس ټول روډونه دې له وکړه داسې نه شي کېدی او دا ناانصافي هم ده که زه د کورم ایجنسي ایډیشنل پي یم په ما د مسعوزو هم حق دی په ما د علي شیرزی هم حق دی د ټولې سینټر کور هم په ما حق دی ټولې لوور کور هم په ما حق دی ابر کور هم په ما حق دی د یو انسان که درې بچي که زه دلته یو خوږ وي په هغه به خدای نه یېرېږي انصاف به کوي که یو له دفتر جوړه ښه کوي نو بل له به هم کوي او بل له به هم کوي نو زه به هم انصاف کوم ناانصافي به نه کوم دا چې زه تاسو پسې رالم دا نه چې به زه ټول فنډونه تاسو ته کوم دا کېدی هم نه شي حقیقت درته وایم خو کم از کم دا زه ضرور کوم یو زه لاړ شم زه به کښېنم زه به دا وګورم چې دې علاقې کې که ترقي نه شوې وجه څه ده او دې پاره زه څه کولی شم روډ پاره څه کولی شم سکول پاره څه کولی شم اسپتال پاره څه کولی شم حیواناتو اسپتال پاره څه کولی شم که سرکاري کار شي دا جټ پټ نه کېږي نو این جي اوګانو ته زه ځکه خوشحالېږم چې این جي اوګانې کله راشي نو هغوی جټ پټ کار کوي که چېرته این جي او مې ومونده زما لاس داسې این جي او راله خو جټ پټ به دله کارونه شروع کړم که خیر او که نه من زه به نه یم خو دلته به فایلونو کې دومره درته کار روان کړم که خیر اې ډي پي کې چې کم از کم مونځ کوی نو یو ځل به راته صرف یو کس راته دعا وکړه دا به ما باندې ډېره لویه ګټه وي زما دې نه زیات نور څه نه غواړم چې دعاګانې راته کوي یو ځل بیا زه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو کوم عزت ماله راکړو تاسو کوم قدر زما وکړو نو خدای دې ستاسو عزت وکړي خدای ستاسو قدر وکړي خدای ستاسو رزق کې اضافه وکړي انشاءالله بیا به هم راځو بیا به هم راځو چې ګردو کې مې درد نه بیا به راځو دعا به وکړو چې الله تعالی زموږ اتفاق سلوک نصیب